زما محترمو ډېر خلک داسې دي چې هغوی منیر شاکر شهید وایي. په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې هغه ته شهید ویل نه بلکې هغه ته مسلمان ویل هم صحیح نه دي. د هغې وجه دا ده چې هغه د حدیثونو نه انکار وکړو او د حدیثونو د انکار په وجه باندې موږ هغه نه دی کافر کړی، نه علماو کافر کړی، بلکې هغه چې کله د احادیثو نه انکار وکړو د احادیثو نه د انکار په وجه باندې منیر شاکر پخپله کافر شو. منیر شاکر مرتد او زندیق او کافر انسان هغه د عذاب القبر نه انکار کو، هغه د معراج د واقع نه انکار کو، چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه انکار کو. هغه دا وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دا د غیر الله عبادت دی، د غیر الله عبادت شرک دی. یو سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ته شرک وي، شرک دا څنګه مسلمان کېدی شي؟ مفتی عزیز شاګرد سے بالکل دا کار کړی دی. دا کار ولې چې د مفتی منیر شاکر شهید جانان رحمت الله علیه د مرګ نه وروستو یو نیم کال بعد را پاسېدی او په هغه ځان وایره کوي او په هغه پسې د غول غوشانو خواړه چې اوس د کنزم حسب او نسب او ستا راتلونکي او تېر شوی نسل کنزم نو بیا خلک موږ ته وایي تاسو کنزل کوئ. دا د دې زمانې فتنه ده، دا د دې زمانې دا مشرکین دي، دا منافقین دي او دا بت پرست دي، دا د علماو بوتان دي، دا علما سپورټ کوي او علما مني او الله او قال رسول الله نه مني. څومره چې دوی علماو ته مرتبه ورکړې ده قسم په خدای دی دومره مرتبه دوی بل چاته نه ورکوي. دا د اخر زمانې فتنه ده چې اوس دی کنزم نو بیا به خلک وایي چې تاسو کنزل کوئ. ټیک ټاک دی دغه کار کړی دی او د مفتی منیر شاکر شهید جانان رحمت الله علیه په باره کې به درته زه صرف یوه خبره وکړم، یوه خبره. ستاسو دا ټول د دې صدۍ د مولیان د اوسني د دې زمانې د مولیان او د مفتی منیر شاکر شهید جانان د دې خوټې یو ویښته ته نه رسېدی، د خوټې یو ویښته ته هغه مرد مجاهد او مرد ملت او غازي د وخت او د وخت شهید دی. هغه به ستاسو په شانتې دلګان ځان سره په خپو کې راښکل، په خپو کې چې هغه ژوندی و ستاسو هغه پلاران ورله جواب نشو ورکولی چې مړ شو بلها سپي ورپسې غاپي، څوک وایي دا شهید نه دی، څوک وایي دا دا دی، څوک وایي دا هغه دی. تاسو د دې زمانې فتنه یې، بت پرست یې، مولیانو ته سجده کوئ، مولیان منئ، الله او قال رسول الله نه منئ، بت پرست یې، مشرکین یې او منافقین یې، د مفتی عزیز شاګردان یې، کونیان یې، خره یې او کنزل کوئ.